ویلي چې ما ځواني رازنې همداسې په قضایي د لمنځونو کې تېره ده او ډېر شی منځونه زما نه قضا دي. نو ما چې تپوس وکړو چې تقریبا د تا نه به څومره منځونه قضا وي، نو هغه راته په جواب کوي چې تقریبا 10 کالو پورې ما منځ نه دی کړی. ناظرینو کتونکو د 10 کالو د منځ د قضایي طریقه کار یا د څو میاشتو د منځ د قضایي طریقه کار یا څو کالو منځ قضایي طریقه کار اسانه خبره ده. د شریعت غټو غټو کتابو دا خبر را نقل کړی دو چې کله یو انسان نه منځ قضا شي او د هغې قضایي راوړي، نو قضایي به په اسانه طریقه باندې راوړي. د 10 کالو د منځونو قضایي مثال په توګر باندې د سحر منځ کوي، نو د سټارټ واخلي او ودې وایي چې پروردګاره زه هغه سحر ړومبنی منځ قضایي راوړم. ماسپښین منځ کوي، ټیک شو، نو ماسپښین منځ دې وکړي یا د اول قضایي وکړي او ودې وایي چې ړومبنی هغه اول ماسپښین منځ قضایي راوړم. ټیک شو، بیا دې خپل منځ وکړي، بیا دې اول ړومبنی د مازدیګر منځ قضایي او بیا دې خپل مازدیګر منځ وکړي، یعنې هر مانځه سره دی یو قضایي منځ کوي. ماخوستن منځ دې وکړي او وتر واجب قضایي هم ضروري ده. نو په دغه طریقې سره چې دی مسلسل 10 کاله منځ وکړي، 10 کاله، نو الله تبارک وتعالی بیا هغه ټول قضایي منځونه په خپل فضل باندې پرې راوګرځوي. او بله خبره دا چې د الله په دربار کې د قبلېدو هم هغه شته چې الله پاک غفور رحیم دی، قبول به کړي، خو هېڅ کله هم نه دی پکار چې سړی منځ قضا کړي. او که بیا هم چا نه قضا شول دا دې مه وایي چې بس پرېږده قضایي اوس څنګه زه راوړم. نو قضایي که هر څومره ډېره وي په دغه شان باندې راوړل پکار دي چې کله دی مطمئن شو په قضایي باندې بس بیا دې منځونه سټاپ کړي. رب ذوالجلال د موږ تاسو له په دین کې پوهه راکړي. امین یا رب العالمین.